بسم الله الرحمن الرحیم. پرون بچی مونږه اکسیډیشن اف کاربونایل کمپاوند ټاپک شروع کړو. هغه کې مونږه اکسیډیشن اف الډیهایډز او د کیټون کمپیریزن کړو. تاسو ما دا ویلو چې الډیهایډ چونکی مور ریکټیولی اب زر ریاکشن کوي او ریزن هم په دې مخکې لیکچر کې مونږ ویلي کنه سټیریک افیکټ او الکترونیک افیکټ. ٹھیک شو؟ نو الډیهایډ مور ریکټیولی او کیټون سره بچا لیس ریکټیولی. بیا د دې لپاره موږ دوه ټیسټونه کړو چې الډیهایډ په د مایلډ اکسیډایزینګ ایجنټ سره د درمیانه اکسیډایزینګ ایجنټ سره ریاکشن کوي. چې هغه زموږ سره کوم کوم چې یو ټالوین د ټالوین ټیسټ دی چې هغه ته موږ سیلور میرر ټیسټ هم وایو. سیلور میرر ټیسټ هم وایو. او بس څه شی دی بچا بینډیک سولوشن دی او فیلینګ سولوشن. په دې کې زموږ سره چې کوم کیو پلس اکسایډ دی Cu2O as a red یا براون precipitate ورکړیو. خو دغه ریجن چې دی که فیلینګ سولوشن دی که بینډیک سولوشن دی یا ټالوین ریجن دی دا درمیانه اکسیډایزینګ ایجنټ دی. دا کیټون نشي اکسیډایز کولی الډیهایډ څه کولی شي اکسیډایز کولی شي د الډیهایډ سره ریاکشن کولی شي. صحیح دی بچا؟ نو دلته کې اوس کیټون به څوک اکسیډایز کوي؟ کیټون مایلډ اکسیډایزینګ ایجنټ نشي اکسیډایز کولی. دې ته ورته تاسو څه استعمال کوئ؟ سترونګ اکسیډایزینګ ایجنټ استعمال کوئ. څه استعمال کوئ؟ سترونګ اکسیډایزینګ ایجنټ. صحیح دی بچا؟ او هغه زموږ سره څه دي بچا؟ تاسو لیکلی شئ چې پوټاشیم کرومیټ یا ډای کرومیټ. ٹھیک شو کنه؟ K2Cr2O7 یا دا واغستی شئ in the presence of acid یا پوټاشیم کرومیټ K2CrO4 یا potassium permanganate KMNO4. This is what potassium permanganate. چې کوم تاسو ته اویلیبل او موجود هغه تاسو اخیستی شئ. تاسو potassium dichromate هم اخیستی شئ چې کوم موجود کرومیټ هم اخیستی شئ او permanganate هم اخیستی شئ. دا in the presence of acid. In the presence of acid. دا څه دي بچا؟ These are strong oxidizing agents. نو دوی کیټون چې دې څه کولی شي بچا؟ اکسیډایز کولی شي. کیټون څه کولی شي؟ اکسیډایز کولی شي. ٹھیک ده؟ اوس که د دې اوسني کورس مطابق ګورې که نه بچا صرف هغه کیټون اکسیډایز کړی دی چې هغه زموږ سره بچا سایمیټریکل دی. څه دي؟ سایمیټریکل. ټیک ده؟ نو دلته خیر زه دواړه کومه اکسیډیشن اف سایمیټریکل کیټون. سایمیټریکل کیټون مطلب دا چې په دې کې به 8 نمبر اف کاربن سي. 8 مین چې په 2 باندې ایکسیټ دی پورا نه ډیوایډ کیږي. نو دې ته ور څو کاربن دي چې 1 2 3 3 دي کنه. او دا چې دی سایمیټریکل مین چې په دې ځای دا کټ کما دی خو هم سیم ګروپ راځي دی خو هم سیم ګروپ راځي. دا سری بچا دا سایمیټریکل کیټون دی. کدا اکسیډایز کوي نو یاد ولرئ چې دا اکسیډایز کوي زموږ سره نو ډیفرنٹ کاربوکسیلیک ایسڈ برازي. څه برازي بچا؟ ډیفرنٹ کاربوکسیلیک ایسڈ. دا یاد ولرئ کم کاربوکسیلیک ایسڈ برازي بچا؟ it will produce different carboxylic acids. अब خیر اس کو بڑے ریاکشن کی ہو دین علاوہ پرس کا اکسیڈیشن اف asymmetrical ketone. asymmetrical ketone مین چې د کاربونایل کاربن دا دوه طرف ته زموږ سره یو شان ګروپ اٹیچ نہیں. سائمیٹری برابر نہیں. بیلنس برابر نہیں. تولے برابر نہیں. کته بدی چې راځي کنه هټ کوم چې دا خسر دی چې ایتال کو راځي د خسر دی ایتال برابر دی چې نه دی برابر. نو سټ ټایم اف کیټون از نون از واټ دې ته کمپاوند باز کتابونو د دم ویل دي خو ان هو دا سایمیټریک او اسایمیټریک د ټول نه خټه کوي. انټي سایمیټریک وته نو ویل شيخه سایمیټریک خلاف. نو که مطلب دا دی کیټونز having even number of carbons. But this episode ketone ke so carbon which even even means che two one exact this ki which divide ki like dekho gare 1 2 3 4 6 omega section 8 10 dumra yaad kare bache chikana tasu da asymmetric ketone in the presence of these oxidizing agent oxidize kawai no dira par yo rule istemali ki chaga kawai papa rule so da bacha papa rules. بس پاپا رول بخیر موږ وایو وروسته خو دومره یاد ولرئ د دې مطابق چې دا ډیفرنٹ کاربوکسیلیک ایسڈ پروډوس کوي خو
خدا بس پروڈیوس کی بچا these will produce same carboxylic acid same carboxylic acids لکه پوه شوي دا پکې د کار خبره ده اوس ګورئ راځو چې اول اکسیډیشن کو د سایمټریکل کیټون ها اکسیډایزینګ ایجنټ دی کنه دا اکسیډایزینګ ایجنټ مثلا اړیک دی په پرسه دی کوم څه صرف اټامیک آرمز اکسیجن ولي کوم چې in the presence of what بچیا acidified solution of potassium dichromate or acidified solution of potassium chromate or acidified solution of potassium permanganate دا څه پروډوس کی بچ اټامیک یا نیکسٹ اکسیجن چې هغه انتهایی ریټ کې ولې صحیح شو دې خبره دا چې کوم دي کنه دا مثال تر مده تاسو د کور واړه دا څه ده تاسو لیکل شي چې زموږ سره کاربونایل دا باندې یا دا ماده دي شي دا ماده دي شي لیټس سپوز دا ماده مې دا باندې ماچ صحیح شو اوس دا مې بدلای دا چې کوم کاربونایل کاربن دی کنه کاربونایل کاربن چې کوم کاربن اټې دي د څه وچا الفا کاربن او الفا کاربن ته چې بیا کوم هایدروجن اټې ته هغه د څه وایي الفا هایدروجن وګوره الفا هایدروجن شرط دی صحیح شو نیو په کاربن باندې ماچ او دې نه علاوه کوم هایدروجن اکسیډایز کیږي چې دا باندې ماچ او دا اکسیډایز کیږي لکه پوه شوي دا زموږ سره دا مالیکولر رزه داسې دایره چا کړو کومه لکه کلیر زموږ سره تاسو کړو شوي CH3 په خپل ځای ولګېدو پوه شوي C ډبل بانډ او ګروپ څه شو چې په خپل ځای ولګېدو او دته پر اکسیجن راشي داسې اکسیډایز کی سوري کوم چې OH This is known as what? Carboxylic acid. Ethanoic acid. जो एसिडिक एसिड हुआ है एसिडिक एसिड होता है बल दम याद रखना सास उबकी दा ऑक्सीडाइज करने कार्बन ऑक्सीडाइज हुए दे हाइड्रोजन हम ऑक्सीडाइज हुए दे पर तो लकवल सास द किताब मुताबिक समझ चिदा ऑक्सीडाइजेशन से और की विचार कार्बन डाइऑक्साइड और की प्लस वाटर खुदारिक दम याद रखना चिकन कार्बन नॉन मेटल कार्बन से नहीं नॉन मेटल और नॉन मेटल या द नॉन मेटल सर ऑक्सीजन यूज شوی دی these are acidic in nature دا سری بچا acidic in nature کله چې نان میټالیک اکساید د واټر سره ریاکشن کی دوی کې بچ ایسډ ورکی سور کې ایسډ ورکی ټیک طریقه خو زموږ سره کاربونیک ایسډ ورکی خو دومره یاد ودرې کدا تاسو نه دي کې ګرځي د 30 مطابق باندې کوم چې څه شوی بچي HCH الکه پوه شوي this is what formic acid دا سری بچا فارمیک ایسډ یو ته میتانویک ایسډ وایي نو د دې ډایرکټ تاسو دا نه کړئ شي د کتاب دا ورغله خو د دې خبرې مطابق بیا دا ورکول شي صحیح دی کنه نو دا څنګه څه دی بچا فارمیک ایسډ اوس په دې کې څنګه تاسو شه دی ایسډ ایسډ دا سره فارمیک ایسډ په دې کې یو کاربن په دې کې سودی ته چې یو شانتي نه دی نو تاسو کې بچا دوی په ډیفرنٹ کاربوکسیلیک ایسډ ورته ٹھیک شو خو سره راځو چې دې دا چې oxidation of asymmetrical ketone having even number of carbons چې symmetry برابر نه د دې لپاره رولز ماته تاسو چې کوم رولز استعمالي کوچا فاف رولز was دا رول مونږ ته سوي تاسو به تاسو وایي چې کله asymmetric ketone مونږ oxidize کوو in the presence of these strong oxidizing agent دا خو اکسیجن شو کنه بچیا نو دا چې کوم کاربن دی دا الفا کاربن دی دا هایدروجن کوم هایدروجن دی بچیا الفا هایدروجن دا قشن دا کاربونایل کاربن دا کاربن باندې دی ډایرکټلی دې کاربن څه بچیا الفا او دا سره چې دا هم الفا هایدروجن نو بچیا دا هایدروجن هم الفا دي او دا هایدروجن هم الفا دي نو ګره تاسو په دې څه اشاره دا هایدروجن کم هایدروجن اکسیدایز کی الفا خود ټول نه دي کنه مستوي چې الفا هایدروجن اکسیدایز کی خو او مطلب څه دی چې هغه سایمټریکل کیس کې لکه ما تاسو چې دا هایدروجن اکسیدایز کی دي شو دا هم خو په اسایمټریکل کېټون کې بعد دا نه اکسیدایز کی رولز مطابق خبره یاد ولرئ دا رول موږ ته دا وایي چې کله زموږ سره اسایمټریکل کېټونی
هغه الفا هایدروجن به اکسیدایز کیږي کاربونایل کاربن ته چې هغه هایدروجن به اکسیدایز کیږي چې هغه په دې الکایل ګروپ کې په تعداد کې لګي په تعداد کې سي لګي پوه شئ مطلب those hydrogen will be oxidized یا those alkyl hydrogen will be oxidized which are lesser in number چې په تعداد کې سي بچا بچې دي خاصو سو الفا هایدروجن دي 3 دي خاصو دي 2 نو هغه کاربن والا الفا کاربن په اکسیدایز کیږي چې په تعداد کې سي لګ دي پوه شئ دا باندې دا او دا به سره ماتي دا ما شو اکسیدایز کیږي وسره څه بچي هایدروجن پوه شئ او بل تاسو دا لیکلی شئ چې کاربونایل کاربن با د هغه الکایل سره اټیچ کیږي مطلب دا کاربن سره با زمون سره پاتې کیږي چې په کم کې زمون سره لیسر نمبر اف کاربن پوه شو بیا ته وره کاربونایل کاربن با چې کاربوکسیلیک اسید ورکوي دا هغه کاربن چین سره با پاتې کیږي چې د کم سره کاربن نمبر سی بچا کمی لیسر پاتې اوس ګورئ دغه په پرسکه زه وداسې دا رډ ونده کې کلر وکړم چې تاسې داسې ټیک ته بچیا داسې داسې کومې که دې خو ګورئ بچیا په دې کاربن کې دا بل کې ګروپ دی که دا یو بل کې ګروپ دی شاباس پلیز دې خو بل کې ګروپ دی نو دې به د بل کې ګروپ سره کاربونایل کاربن به د بل کې کاربن سره نه ځي بلکې چا سره به ځي بچیا د لیس بل کې ګروپ سره اوس پوه شوئ نو ګورئ دا خو ما وخت وکړو که نه لکه دا مثال تر باندې سره په دې بلیک باندې وکړه که نه چې دا زموږ سره کشنداره کوي اوس یې دا اکسیدایز کوي دا څه کوي بچیا اکسیدایز کوي نو څه شوې CH3 په خپل ځای راځي بل سره سره بچیا ډبل خو شو دا باندې زموږ سره چې بچیا اکسیدایز شي نو سره دی بچیا سره دی پوه شوئ او بل دا په خپل ځای ولیکئ او بل دا کوم بل اکسیجن چې دا خو یو خو باندې ډېر وي که نه اټامیک اکسیجن بل سره دا اکسیدایز کوي دا په خپل باندې ولیکئ بچو اخوا سره بچو CH3 دی سره CH3 دی او دا خو سره شو دا باندې اکسیدایز شوی کار C ډبل باند OH دا هم ایتانویک اسید دی او دا هم څه دی ایتانویک اسید دی دا یو الټا تاسو چې د کوم شی د غداري سره دي سي صحیح شو غداري سي CH3 C ډبل باند OH یو شی دی ښه دا دوه سره بچا یو شی یو هم ایتانویک اسید دی او بل هم سره ایتانویک اسید دی مطلب یو هم اسیډیک اسید دی بل هم سره اسیډیک اسید دی نو د دې خبرې مطابق کاربوکسیلیک اسید څه ورکړه سیم کاربوکسیلیک اسید ورکړه پوه شئ یاد بیت ان شاء الله بچا سبق شته